بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د تراویح متعلق یو څو ورځې مخکې منیر شاکر څه خپل ځان ته هغه مفتي وی، حالانکې د هغه د خبرو انداز د هغه حلیه شکل او صورت هغه نه دا معلومیږي چې دا نه مفتي دی او نه عالم دی. په کوم انداز هغه خبرې کړې دي بالکل عامیانه خبرې دي، دا د عوامو انداز دی، د علماو د مفتیانو دغه انداز نه ده. هغه په هغه بیان کې په هغه خبرو کې لګیا ده خلک ګمراه کوي، د تراویح متعلق خلک د تراویحو نه اړوي. دا یو داسې شی دی مختلفو طریقو سره د خپل ځان شهرت دپاره د خلک ګمراه کولو دپاره کله یو خبره مخې ته کي کله بله خبره مخې ته کي. نو اوس په دې رمضان المبارک کې د تراویح متعلق بعضې داسې خبرې کړي دي چې بالکل عامیانه خبرې دي، بالکل په داسې انداز کې کړي دي چې داسې انداز کې عوام هم خبرې نه کوي. اول د تراویح متعلق دا خبره کړې ده چې د تراویح لفظ ته ماته په قرآن او حدیث کې اوښه، په قرآن او حدیث کې د تراویح لفظ نشته، دا به یو مولا ځان نه جوړ کړي، ځان نه به لیکلي. نو دا د بالکل عامیانه خبره ده، ولې ځکه چې تراویح دا یو اصطلاح ده او په اصطلاح دپاره دا ضروري نه ده چې دا په قرآن او حدیث کې وي. ډېر داسې اصطلاحات شته چې موږ استعمالوو خو لیکن په قرآن او حدیث کې نشته. موږ فرض، واجب، سنت، نفل دا اصطلاحګانې استعمالوو، حالانکې په قرآن او حدیث کې نشته. په قرآن او حدیث کې یو ځای کې هم نشته. سنت په دوره قسمونه دي، دا سنت موقت دی، دا غیر موقت دی، په قرآن او حدیث کې نشته. واجب مونږ وایو چې دا شی واجب دی، نو د واجب دپاره دا یو اصطلاح ده، په قرآن او حدیث کې دا نشته. توحید مونږ دا یو اصطلاح استعمالو، توحید. منیر شاکر په خپله دا ناره لګوي د توحید والا، حالانکې په قرآن او حدیث کې دا اصطلاح نشته. ډېر داسې اصطلاحات دي چې مونږ استعمالوو خو لیکن هغه قرآن او حدیث کې نه، ځکه د اصطلاحاتو دپاره دا ضروري نه ده چې دا قرآن او حدیث کې وي. نو ټول اول خو دا ده چې دا یو اصطلاح ده، اصطلاح دپاره دا ضروري نه ده چې دا په قرآن او حدیث کې. دویم دا چې دغه اصطلاح دا چې اوس نه ده ایجاد شوي، دا اصطلاح د تراویح والا د هغه صحابه کرامو دور نه را روانه ده. صحابه کرامو دور کې چې کله د منځ عمر رضی الله تعالی عنہ ټول خلک را جمع کو، ابی ابن کعب ورته امام جوړ کو، نه هغه نه راواخله. اوس نن پورې دغه اصطلاح استعمالیږي. صحابه کرامو په دې اصطلاح باندې اجماع کړې ده، تابعینو کړې ده، ائمه کړې ده، فقهاو، مجتهدینو، محدثینو ټول دغه اصطلاح د تراویح استعمال کړې ده. په روایاتو کې هم دغه اصطلاح ذکر شته. بعضې روایات داسې دي چې په هغه کې د تراویح اصطلاح دا لفظ استعمال شوی ده. دویم دا ده چې د په خپل بیان کې دا خبره کړې ده چې دا نه فرض ده، نه سنت دی او نه واجب دی، هیڅ نه دی. بالکل بیوقوفانه خبره کړې ده. تراویح دا سنت مؤکد دی، په دې باندې د ټولو اجماع ده، ټول امت په دې باندې اجماع ده چې تراویح سنت مؤکده دي. بلکې په روایاتو کې خپله موجود دي، نبی علیه الصلاة والسلام الفاظ دي. نبی علیه السلام په خپله فرمایي وسننت لکم قیامه، ما د رمضان دا قیام تاسو دپاره سنت ګرځولی ده. ډېر روایات داسې موجود دي چې په هغه کې نبی علیه السلام دا فرمایي چې ما تاسو دپاره دغه قیام، دغه تراویح دا سنت ګرځولی. او ټولو مذاهبو کې په کتابونو کې دې ته سنت موکده ویلې شوي دي. په دې کې د چا اختلاف هم نشته سوا د منیر شاکر نه. د 1400 سال وشو، اوسه پورې ټول امت دې ته سنت موکده ویلو او دی نن لګیا ده او دی وایي چې دا نه فرض دی، نه واجب دی، نه سنت. بل دا خبره کړې ده چې ما ته دک په دې باندې چې دا نفل کوي، دا تراویح کوي، دې دپاره چې دی خلک دا وایي
سو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی نو دا خلق دی رسول الله دی پاره کوي الله دی پاره نه کوي گویا دا وایي چې په دې کې خلق دا شرک کوي دا تراویح مونږ دی رسول الله دی پاره کوي نو دا بالکل بیوقوفانه احمقانه خبره کړې ده څوک هم رسول الله ته سجده نه لګي څوک هم رسول الله عبادت نه کوي ټول عبادت دی الله کوي سجده مونږ ټول الله ته لګو رسول الله عبادت مونږ نه کوو خو دغه عبادت طریقې مونږ ته چا ښودلې دي رسول الله ښودلې دي نو دا خو به ته سبا بیا د فرض مونځ نه هم دا وایي چې ته د رسول الله دپاره دا مونځ کوې زکات د فرض مونځ طریقه د مونږ ته چا ښودلې ده رسول الله ښودلې ده قرآن کې ته وګوره په قرآن کې د فرض مونځ طریقه خو نشته قرآن صرف دا وایي واقیموا الصلاة مونځ قایم کړه نور مونځ به څنګه کوې څو رکاته به کوې نو دا مونږ ته چا ښودلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې دي نو زه سهار ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن زه فر مونځ کوم زه او دا وایم چې ما ته دا طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده نو ته بیا دې نه هم دا وایي چې ته رسول الله دپاره دا مونځ کوې نه مونږ دې رسول الله دپاره نه کوو عبادت دی رسول الله نه کوو بلکې عبادت مونږ دی الله کوو سجده مونږ الله ته لګو خو دا په هغه طریقه یې کوو چې کومه طریقه مونږ ته رسول الله ښودلې ده قرآن کې الله فرمایي مونږ چې دا رسول الله تابعداري کوو د هغه طریقه منو ځان نه بلکې قرآن مونږ ته دا وایي واطیعوا الله واطیعوا الرسول تاسو د الله هم اطاعت او د رسول الله هم اطاعت کوئ مونږ د رسول الله اطاعت کې دغه تراویح مونځ کوو هغه د تراویح مونځ کړی مونږ هم کوو د ناز په دې کې مونږ هغه ته سجده لګو نو دا منیر شاکر دا لګیا ده خلک د عباداتو نه اړوي خلک ګمراه کوي زمون کتابونه تر دې پورې لیکلي دي چې که څوک د تراویح د سنت مؤکده نه انکار کوي دا بدعتي دی دا سړی ګمراه دی نو دی پخپله د تراویح نه انکار کوي پخپله هم ګمراه دی بدعتي دی او خلک هم لګیا دی ګمراه کوي خلک د مونځ نه د عباداتو نه منع کوي نو خلکو ته پکار دي چې داسې قسم ته ګمراه کن فتنو نه هغه ځان محفوظ کړي واخر دعوانا